نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته افتتاح د پاره دعوت ورکړ چې یا رسول الله تاسو د دې افتتاح وکړئ او یو موږ پکې وکړئ چې خلک دا جمعات تسلیم کړي. د الله محبوب پیغمبر فرمایل چې زه د غزوه تبوک په سفر باندې زم واپسې کې با ستاسو د مسجد افتتاح کوم. واپسې کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته نزدیک شو دا آیتونه مبارکه نازل شو چې کوم پرون تیر شو چې هغه خلق چې کوم مسجد زرار جوړ کړی دی د پاره د کفر د پاره د مؤمنانو په منځ کې د تفریق پیدا کولو د پاره د مرچی په تور استعمالولو د الله او د الله د رسول سره د دشمنی د پاره او یقینا دوی به قسم خوري چې زمونږه اراده هغه د نیکی ده. الله جل شانه شهادت ورغی چې دوی دروغجن دي. زما محبوب پیغمبر چری هم ته په دې جمعات کې وندري او هغه جمعات چې دغه بنیاد په تقوا باندې کې خود نشوي د رومبه ورزنه هغه مسجد قباء ده. هغه دې زیات حقدار دي چې ته په دې کې ودري. ځکه په دې مسجد قباء کې داسې خلق دي چې هغه طهارت او پاکیزګي خوخی. یقینا الله جل شانه داسې خلق سره محبت ساتي چې کوم خلق طهارت او پاکیزګي خوخی. ځکه چې د مسجد قباء خلق با چې کله د الله محبوب پیغمبر دنیا ته پوسو کو چې تاسو کې څه داسې کمال دي کم داسې عظیم صفات دي د طهارت په باب کې چې الله تبارک وتعالى استاسو تعریف او فرمایل استاسو عظمت بیان او فرمایل. نو دی عرض کو چې یا رسول الله مونږ چې کله په لوټه پکانی وغیرہ باندې استنجا وکړو دوباره په اوبو باندې خامخا استنجا کو یعنی د طهارت ډیر خیال ساتو په استنجا کې مبالغه کو. نو دغه نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې تاسو دغه صفت دغه د طهارت خو خول صفت الله جل شانه ته محبوب دي. ځکه تاسو تعریف فرمایل. نن چې کوم د دو آیتونه مبارکه دی په دې کې یو مثال په تور باندې د مثال په ذریعہ باندې دقه د منافقین او د مخلص مؤمنانو مثال الله تبارک وتعالى مونږ ته بیانوي چې کوم مخلصین مؤمنان دي دا غوي مثال داسې دی لکه چې یو سړی خو کولو میدان کې ډېر خولي مضبوط او جوور د یو عمارت بنیاد کې دي او خکتنه دغه بنیاد راوخیږي او خو مضبوط عمارت جوړ او دقه عمارت چې د مضبوط وي مستحکم وي د غرزیدو خطر نه د هلاکت یې ورسره نه دا غره دی یا د هغه کس عمارت خدای چې هغه د یو لوی د کندې په خوا کې چې هغه خپل عمارت ودري او سره د هغې د بنیادونو څه پته ونه لګي نو خپل ځان هم په هلاکت کې واچي او بل هم سرنګ چې دی منافقینو او دقه عمارت دی منافقینو سره د جهنم د تلو ذریعہ وګرځلو. الله تبارک وتعالى چې هم ظالم خلق ته هدایت نو ورکړي او همیشه به د دوی د عمارت هغه څه شی به دوی د پاره د شک ذریعہ به دوی په زړونو کې به کټکوي او هر وخت بعد دوی زړونه غوسیږي په دې باندې. الله تبارک وتعالى علم والا او حکمت والا ذات دی. فرمای افمن اسسا پس آیا هغه کس چې بنیاد کې خودو بنیانه د خپل آبادی علی تقوا په پرهیزګاری د الله د ویری د الله نه علی تقوا من الله او ویره د الله نه ورضوان او پرزمندی د هغه خیر ډیر خده امن یا هغه کس اسس بنیانه چې بنیاد کې خودو د خپل آبادی علی شفا حفرت علی شفا جرف
پغاړه دی وکندي هارن غرزدون کی فنهار به پس غرزد پدی سرا فی نار جهنم اور کی د دوزخ والله جل شانه لا يهدي القوم الظالمين لا رنخ قوم د ظالمانو تا لا يزالو همیشه بوي بنيانهم آبادی دوی الذي کم چی بنو ریبتن بنو جوکڑ دوی ریبتن شک غرزون کی بئی فی قلوبهم دوی پزلونو کی الا ان تقطع مگر دا چې ټوکړي شي قلوبهم زلنا دوی والله علیم حکیم او الله جل شانه علم والا او حکمت والا دی. نو دا یو مثال الله تبارک وتعالى بیان فرمایل چې د کم سیز بنیاد هغه په للهیت باندې تقوا باندې په خوف خدا باندې په اخلاص باندې کې خود نشي خو هغه مسجد وی کور وی یو عمارت وی او دغه شانتی د هر کار بنیاد چې کله یو مسلمان اګدي او دغه بنیاد په بنیاد کې د پزړه کې تقوای خوف خدای للهیت وی نو دا د الله تبارک وتعالى د رضامندۍ ذریعہ ګرځي او دینه بعد چې څومره اعمال کوي هغه اعمالو کې د سره د الله جل شانه مدد او نصرت شامل حال او چې کله د یو بنیاد کې خودو په وخت کې په نیت کې فساد وي فتور وي او بددیانتی وي ریاکاری وي نمود و نمایش وي نو چې څومره برزي د دې هغه بنیاد چونکه کمزوري دی بدنیتی باندې دی په غلط نیت باندې دی نو دا د پاره د هلاکت ذریعہ ګرځي. الله رب کائنات دا مثال بیان فرمایي چې د مسجد قباء بنیاد چې کله صحابه کرامو کې خود انتهایی د اخلاص او د محبت نه ډک د الله د رضا کولو د پاره نو د دوی هغه اخلاص او د دوی هغه للهیت الله رب العالمین د داسې محبوب راغی. رب کائنات فرمایل فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. دی مسجد قباء کې داسې خلق دي چې دی طهارت خوخی الله جل شانه داسې خلق سره محبت ساتي. څومره لوی سند دی او څومره لوی ډیګری ده او څومره لوی اعزاز دی د صحابه کرامو د پاره چې الله رب العالمین فرمایي چې زه دوی سره محبت ساتم او بیا دوی ته دومره لوی سند او دومره لوی مقام حاصل شو. الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته فرمایي چې دا چونکه مخلصین صحابه دي مخلصین خلق دي خذ من اموالهم صدقه زما محبوب پیغمبر د دوی نه صدقات وصول کا واخلا والذین لا یجدون الا جهدهم خلق دي چې سحر لاړ شي دیاړیو کې ماخام دغه دی وی ورځ دیاړیو دي سره نور مال دولت سره نشته دي. خذ من اموالهم صدقه زما محبوب پیغمبر دوی سحر لاړ شي مزدوریو کې او ماخام چې کوم دیاړي وروړي یا رسول الله زموږ نور وس نشته دي لا یجدون الا جهدهم نور وس نشته دغه د ورځ دیاړي دا قبول کا زما محبوب پیغمبر دوی نه دا هم قبول کا او دغه شي د دې قبلولو پزا وتطهرون بها د دې اصولولو په ذریعہ باندې د دې زړه پاک کا کبل فرض د دې په زړونو کې سکدورت پاتې وي بل فرض والمحال هغه هم پاک شي دي سره وصلی علیهم دوی د پاره دعاګانې کوا ما نه غواړه زه دوی ته ورکوم ما نه مطالبه وکړه ما ته دعا وکړه چې زه دوی ته دوی باندې رحمت نازل کړم. ان الصلاه کسکن لهم بشک استا دعا دوی د پاره د سکون ذریعہ ګرځي. څومره اوچت مقام دی داغه مخلصین صحابه دي. الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته وی چې دوی نه لسل شل زر روپے صدقات قبل وا او د دې زړه په خوشاليږي اخلاص سره کوي اگر چې لګوي دی وی روز دیاړي وي واخلت چې دې زړه پاک شي او دې ته خوشالي ملوي شي. بل طرف ته هغه منافقین ته وای قل ورته وای انفقوا طوعا او كرها اے منافقینو که په خوخه خرج کوي لکونه کرونه روپے خرج کوي درهم او دینار سونه چاندي خرج کوي قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم تاسو نشي قبل دي. الله تبارك وتعالى
ناپاک او نجس مال د چا نه قبلي د منافق انسان چې پاغي کې ریاکاری وي بدنیتی وي نمود او نمایش وي ځان خودنه وي او تکبر پکې وي نو الله رب العالمین هغه نه خوښي کرونه اربونه درهم او دینار او سونه او چاندي او جواهرات ولي نه الله جل شانه فرمایي لن يتقبل منكم تاسو نشي قبلي دي او نبی رسول الله ته وی چې وصلي عليهم دوی د پر دعاګانې وکړه او التکی هغه ته وی د منافقین مبارک وی چې استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفرون 70 مره فلن يغفر الله لهم زما محبوب پیغمبر کداغه منافقین د پر او یا پیر استغفار کوي زه دوی نه بخم ځکه چې زړه کې فتور ده معلومه شو چې یو مؤمن به همیشه خپل زړه باندې نظر ساتي زړه کې به اخلاص وي للهیت وي بظاهر باندې کې ډېر عبادت گزار چمک دمک والی او ډېر خپل ظاهري شکل او صورت په خوځ کله زړه کې نفاق وي ریاکاری وي منافقت وي دوغلپن وي دروغي وي الله رب العالمین وایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار يهودياننا عیسایاننا سیکاننا هندواننا او دغه سج مجوسیاننا چې دا څومره کافران دي د ټولو نه لاندې طبقه کې هغه انسان وي چې هغه دوه مخزي وي یو سره یو شانتي وي بل سره بل شانتي وي په ظاهره بل شانتي وي په باطن کې بل شانتي وي ځکه الله رب العالمین د منافقینو بد انجام په تفصیل سره قران کریم کې بیانې مستقلا سوره منافقون نازل کړي چې مسلمان د نفاق نه د دروغینا د مخزنا دغه صفات نه ځان بچ وساتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك